ډیر مرګري او دوستان په ټلیفون رابطې کوي چې یاره یو ګناه ډېره زیاته عامه شوې ده په مختلفو په دې ټول پاکستان کې تقریبا او ډېر خلک پکې ګیر شوي دي او ګیریږي لږ په دې بیان وکړه چې هغه د سود ګناه ده. واقعي سود ډېر لوی جرم دی. ما چې کوم حدیث تاسو مخکې ولوسته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي درهم الربا یأکله الرجل، د سود یو روپۍ چې یو انسان اخري، یو روپۍ د خدای پاک په نیز د شپږ دېرشتو زناکارو نه زیات جرم لري. یو روپۍ درهم الربا یأکله الرجل، یو روپۍ د سود چې انسان خوري د خدای په نیز اشد عند الله من 36 زنیا، شپږ دېرش زناکاری نه د شپږو دېرشو زناکارو نه د خدای په نیز لوی جرم دی. شپږ دېرش کاره ته چې څوک زنا وکړي څونه به په الله خفه کېږي، په یو روپۍ د سود په خوراک د دې نه الله زیات خفه کېږي. ډېر خطرناک جرم دی زمارو. او الله پاک قرآن شریف کې اعلان کړی دی چې څوک سود کوي هغې ته ما د طرف نه اعلان جنگ دی، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، د خدای او د رسول جنگ ته ځان تیار کړي. مونږ خو د خدای پاک د ماشي سره هم جنگ نشو کولی، مونږ خو د الله د یو مچ طاقت هم نشو لرلی، مونږ خو د رب العالمین د یو معمولی غوندې ډغرې طاقت هم قسم دی که ولرو. او سوی د خدای د طرف نه اعلان جنگ او د الله د رسول د طرف نه اعلان جنگ. سود خطرناک دی. زمونږ په دې وطن کې خصوصا خلک په دې موټر او موټر سایکلو کې ډېر زیات دي. لاړ بشي هلکه دا موټر سایکل لا باندې نه خرڅی که نه هغه پر ولاړي او خرڅوم په څو په 1.5 لک روپۍ په قرض عالم ګورې ښه پکې شتونو په ډېره ښه 1.5 لک روپۍ راکړه نشته را سره پکې شتونو ډېره ښه 1.5 لک شو پکې شتونو هغه موټر سایکل به دې وایي شټام به ورسره ولیکي چې تا باندې زما دومره کش میاشت پس په راکړې دومره موده کې به دا پیسې خلاصې. موټر سایکل چې څنګه کاغذونه ماغذونه والي خوا کې هم هغه سړی ورته وایي یا د هغه ملګري ورته وایي یا هغه یا د هغه ملګري یا لکه په دې څه کوې وایي دا خرڅوم پیسو ته مې جد دی په مې نه خرڅې ولې نه خرڅوم در باندې په نغدو په څو په 1,00,000 په 1 لک روپۍ دا 1 لک والا موټر سایکل پرېږدي 1 لک یې واخېستې هغه خو ته خو 1,00,000 میلاو شو کار یې وشو لیکن چې هغه 2 میاشتې 3 میاشتې پس نیټه راشي څو به ورکوي 1.5 به ورکوي. سود شو شراء د ما باع په اقل د من ما باع قبل بنقد الثمن هدایه کې راځي. د هدایې ګران متن دی چې یو شی د چا نه دې په قرض واخېسته په هغې واپس خرڅی د هغې نه په کم قیمت دا سود دی سود. او دې کې خو لا نن سبا مخکې خو به یې د موټر سایکل واخېسته نو د هغې نه پس به په بل چا خرڅه. اوس خو موټر سایکل نه لي نوم د موټر سایکل وي او منځ کې کاغذونه اړی راړي چې کوم شی نقل کېږي د یو ځای نه بل ځای ته ځمکه او کور نه علاوه بل شي ابه اله چې والې اله به خرڅی چې قبض یې وکړي. دغه رنګې په شورومونو کې په پېښور کې او یو ځای بل ځای په شورومونو کې خلک ناست دي او سودي کاروبارونه یې شروع کړي. هلکه دا موټر د نه علم په قرضو په څو دا په 1,00,000 روپۍ در کوم د دومره مودې په نیټه هم په هغه سړي په نغدو 15 لکه خرڅ کړي نغدي 15 جیب کې واچي 15 په سود پاتې شي. دا یو لارې خلکو نن سبا د سود جوړې کړي. په بینک کې پیسې کېده پس एकदम په منافع دا ماله ګټه کوي منافع به رانه کوي بس پیسې پرتې دي او میاشت په میاشت نفع راځي دي ورته نفع وایي منافع ورته وایي. اور دی اور خدای ته وګورئ سود دی سود خدای ته وګورئ د الله او د رسول مقابله ده. خدای قسم که د خدای ماشي سره مقابله د خدای او رسول سره مقابله کې پیسه ګټې. قارون څه شو قارون قارون بس چل کو سود به کو یو به سود کو قارون دویم به په وزر کې کمې کو
دریم به څه کو میوه به غشتا لا جوړه بم نه ولا اونې به میوه هم نه ونیول اونو کې ولا میوه هم نه وه پارزانه بیا د 2-3 کالو پیشکي به واغېسته پارزانه او بیا به په خلکو ګرانه خرڅول هلکه میوه شته نه سالې الواله چې میوه خو جوړه شي که نه د 3-4 کالو پیشکي هلې ظالمه پارزانه دا چل به یې کو مال یې څونه او خو وینځې غلامان او اوخان اسونه محل چې ځان لکم جوړ کړی د سرو زرو محل د سرو زرو ګلکاري پې کړې وه هیرې او جواهرات یې پې لګولي مال ډېر شو که نه چې مال کله ډېر شي بیا سړی په ځان نه پوهېږي بیا ملا پسې هم کنځل کوي دا په نشه پکې راشي د دې مال د وجې مدرسې پسې ګیرې پسې پټکي پسې بس بیا نور هم ورمخکې شي موسی علیه السلام ته خبرې جوړې کړې او موسی علیه السلام ته یو ښځه او جینۍ ولمسول موسی علیه السلام بني اسرائیلو کې تقریر کوي جینۍ ته پیسې ورکړه دونه پیسې در کوم الزام پې ولګاو خیر ټرین کړې وه جینۍ چې موسی علیه السلام تقریر ته ودرېده چې تقریر ته ودرېد جینۍ پاسېده خلکه د ده مه منې وی ولې وی دا زما غېږ کې ماشوم ده نه پیدا دی آیدن بل موسی علیه السلام خپونه ځمکه او تښتېده اوس پیغمبر نه ګناه کم ځای کېږي خو د ګناه نه معصوم او پاک دی یا خدای پاکه دا سو شو او خلقم هر قسمه خلق منافقین هم شته او نیکان هم شته دا څه په جنجال وړېده بس موسی علیه السلام فورا هغې ښځې ته وویل وی ستا دې په هغه ذات قسمي چې د اسمانونو ځمکې پیدا کړي دي رښتیا وایه رښتیا ده بس ښځه ورپېده وی نه ما دروغ وویل وی چا درته دا لمسون کړی دی وی قارون بس موسی علیه السلام الله ته الله بس نو د رسوی غواړم خدای رسوی کا هلاک یې که پروردګاره د دې بنګلې سره هلاک کا بس اخو د الله د طرف نه حکم و د دې اختیار و وی ښځه ځمکې اختیار مې درکو وی ځمکې ری کاږه سره د بلډینګ او د بنګلې په ځمکه دننه شو سره د محل غوڼ ځمکې راخ کا او د چغې کړی موسی معافي غواړم ما نه غلطي وشوه معافي غواړم وی ری کاږه ځمکې راخ که رسول الله مبارک فرمایي یتجلجلو فی الارض ځمکه کې تاویږي داسې رو ښکته روان دی دا الله مجیبه نظام دی کنه موسی علیه السلام ته وی الله پاک اے موسی ډېر چغې ونه والي معافي ونه غوښتاړو رحم دې پې ونه کړو وی الله په مې الزام لګولو وی سپېره بچي تا ته چغې والې ما ته یې ونه ووالې که ما ته یو چغه والې وه چې الله معاف مې که بیا به نه کوم بخه مې معاف کوم نو زه چې اوس دغه ته لاړم مصر ته قاهرې ته نو بیا فیوم ورته وایي هغه ځای دی چې کوم دی د موسی علیه السلام کلی دی هغې ته لاړو نو لاره کې یو لوی دریابي اوبه وې بالکل سړک په غاړه یو زمونږ د دې تورنګزو نه غټ و داسې تقریبا یو 2 میله 2.5 میله یو لوی ګیر چاپېره ځمکه د کلی دی په منځ کې اوبه دي د کلي په منځ کې سړک په غاړه بالکل سړک په تېر شوی دی او خلک راځي سیل له لکه سړی چې د کبانو له یو دغه جوړ کړي او جیل غوندې جوړ کړي خو دا اوږد دی څه 2 کیلومیټر او دې خوا به هم 1 کیلومیټر وي ډېر لوی جیل دی او ترخې اوبه دي زهر د دریاب ترخې اوبه دي پکې خوږې نه دي نه ما ته خلک وی چې دا هغه بهیر قارون ده دې ته بهیر قارون وایي دا قارون محل او قارون چې هلاک شوی دی او د هغه محل ځمکې راښکلی دی هغه دقه دی دې ځای کې راښکلی دی او د هغې په ځای د دریاب ترخې اوبه راوتې دي ښې ترخې اوبه جوړ ځای دی ترخې اوبه دي چې نه پکې کب اوسېدی شي داسې څښه لکه دریابي د تریخ مالګیجن دریاب کې خو بیا هم کبانې که نه داسې تریخ دریاب 2.5 میله یو طرف ته 1.5 میل بل طرف ته نه بخ کې دریاب شته چې هغې سره جنګېدلی دی نه بل خوا سمندر دی چې هغې سره جنګېدلی دی او ګیر چاپېره په دې کلو کې خوږې اوبه دي او دا پکې تریخ دریاب دا حقه دی چې کوم ځای کې قارون د موسی علیه السلام سره ظلم وکړو او موسی علیه السلام الله ته خدای راوینېست
سود ډیر خطرناک شی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای حضور پاک چې درهم الربا یاکله الرجل اشد عند الله من 36 زنیا یو روپے د سود چې سوکري د خدای پني د شپږو 13 زناکارونه زیاته خطرناک ده. او یو بل حدیث باندې ویم الربا 70 جزءا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې سود او یای سه ده او یای سه او پټولو کې وړای سه صدا این کې هر رجل امه چې یو سړی خپل مور سره زنا کوي او بدعملي کوي. دا معلومه شو چې خپل مور سره او یا زلا بدعملي وکي یو سود ترسيږي. امون خلق وایو پیسا یا د خدای بندگانو په دغه پیسه بس سو کې چې قبر کې بیا عذاب ملاويږي آخرت کې عذاب ملاويږي اور کې پروت بچو لګټه یا د خدای نیک بخت نه پکاريږي دا بچي او دنیا کې الله وی د خدای د قران خبره ده زما وینا نه ده يمحق الله الربا ويربي الصدقات د سود پیسه به ختميږي برکت بني دا په یو قابل خوا په سخت مصیبتونو بدوزي او چې صدقه سو کوي چا سره خېګړه کوي چا سره تعاون کوي هغه به خدای برکت ورکوي په نور مال کې به خدای پاک برکت پیدا کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج تلا نو دوه قسمه قوم ولید یو سړی ولید چې د وینو په دریاب کې روان وینې خټ کېږي دی پکې مینس کې روان دی او بل سړی د دریاب په غاړه کې ولاړ دی او کاڼي ورته پراته دي دغه سړی په دې خټ کېدلو وینو کې را روان دی چغې وایي غاړې ته راځي دا د غاړې سړی کاڼې رالي او ښه مضبوطې پیولي او داسې رسۍ پیولي چې هغه په دې خولو لګي او چې په خوله ولګي کاڼې دومره تیزي چې دا سړی واپس د دریاب منځ ته یوځي او بیا لګیا دی غاړې ته روزي چې ځان بچ کړي دی بیا بل کاڼې رالی و چې داسې مضبوطې ولي یا په دا خوله کې ولګي او هغه کاڼې دومره تیزي چې د دریاب منځ ته را سړی ورسوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا خو په لوی عذاب کې دا سړی مبتلا دا څوک دی؟ جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام ورته وایي دا ستا د امت یو کس ما امت څوک دی؟ وی سودخور دی د قبر عذاب دی څنګه مړ شي او قبر کې به دغه سزا او بل یو قوم ولیده چې دا غي غټه خېټې دي او لکه د شیشې غوندې دي دنه ښکاري او دنه پکې ماران دي او لړمانان دي په دې خېټه کې دنه ټکونه به لګي او د چغې وباسي. ما جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام ته چې دا څوک دی دی خو غرق او کما شو وې دام ستا د امت سود خور دی سودونه چې کوي او د قبر عذاب دی چې ساتي وخیږي دا چل به سره کې زمارونو ډیر خطرناک جوړ زه خو دې بیانونو لا زه په دې لار شم خلک به غواړي د مدرسو تقریرونه اکثر زینو کې مانه دا مطالبه کېږي یاره جی مهرباني وکړه په سود د بیان زمونږ په علاقه کې سود ډیر زیات رواج دی ډیرو زینو کې مانه مطالبه وشي او ته په ټیلیفونونو خلک وای او بار ملکونو کې ډیر خلک پاتې کېږي په بار ملکونو کې الته سود روان غریبانان خلک محتاج ای هغه ته په سود پیسې ورکړي او بیا اضعاف مضاعفه والا سود دا پیسې به مال میاش پس دونه او پس راکې او که میاش پس تیرا په دوه میاش په دومره راکې و دوه منی په درې ما دومره راکې دا ګناه ده ظلم. حجۃ الوداع په موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ بس وی سود زما د خپل لاندې پروت ختم نن نه پس بسودونه بالکل نه کوي او دا غترو حضرت عباس رضی الله عنه اب تجارت کو نو سود په پکې راته وی زما تر دی عباس وی هغه چې څومره چا سره سودونه کړی دي هغه ورته پاتې سود بنه غواړي او چې چا سره پیسې ده هغه اصل سرمایه متبخلې ده سودم بخلې سرمایه بخلې ده او نور خلک چې چا ته سودی کاروبار کړي خیر دغه وخت ولا آرام نو اوس آرام شو نو هغه اصل سرمایه واپس کې سود بنه غواړي. زمارونو سود خطرناک شی دی خدای مته وساته. رسول الله مبارک فرمایي سود ورکون کې اغشتون کې چې څوک پکې گواه دي دا گواهان
څوک پکې دلالي کوي څوک پکې وکیل دی هم سوا ټول په ګناه کې برابر دی الله دې د سود نه وساتي الله دې حلال نصیب کړي حلال دې خدای فراخ راکړي فراخ روزي چې وي خوشاله وي امداد به پکې خلکو سره وکړي تعاون به وکړي فراخ رزق وي حج له بلار شي عمرې له بلار شي مدرسې سره جمعه سره امداد به وکړي الله فراخ روزي راکړي الله فراخ روزي راکړي خدای حلال روزي راکړي الله د حرامو نه پامن کې وساتي د حرامو نه مړه تور کې